السلام علیکم څنګه یې ویورز ښه یې طبیعت ښه دی الله مو ښاد او باد او خوشحاله ساته نن راسره ډېر یو عبرتناک او یو حیرت انګیز واقعه وشوه ما یې راشي د خپل ملګرو سره پرې شیر کړو زه دلته اسلام آباد ته تلم او دلته امبار انټرچینج نه چې دی نو زه کېناستم ډایو کې ما سره یو کس هم بل هم راوختو او موږ سره په سیټ باندې ناست وو موږ روان وو تلو لږ داسې یو 20-25 منټ تقریبا سفر وشو ګاډي سره کسان ګزور دي ته مخکې انټرچینج کې هغوی سره سامان او سامان یې هم ګزور هغوی سره ګاډي باندې ایسار شو ما سره چې را کوم کس و نو بس دې باندې یکدم چې چلو شو باندې ډېر خطرناک باندې چلو شو بس چغې کې او جړا او فریاد وایي زما قاتل او زما د ایمانونو قاتل او زما د خواهشاتو قاتل او نو داسې قسم الفاظ استعمالول ما ورته بهرحال تسلي کوله هغه زما بلکل نه ویله ما ورته اوبه راړې نه یو دوست کړی نه دغه بلکل زما نه ویله تر دې چې بس ما پرېښودل ما پرېږدې اوس بلکل بس زما بس کار نه دی بس ما پرېښودل هغه په سیټ باندې یو ساعت پس سر ولګولو او اوږده شو بس ما شکر وویستم ما یې ښه ده چې اوږده شو ولې انسانیت دی ما یې چې ده ته تکلیف دی ما ته هم تکلیف دی او ښه خبره نه دی او هغه غریب چغې وایي او هغه دی او هغه دې خو کس هم نو لکه ښه پرسنالټي والا کس و ښه داسې پرسنالټي و چې بلکل لکه دا میډل کلاس فیملی نه تعلق نه ساتلو ښه د های لیول فیملی نه تعلق ساتلو هغې نه پس چې هغه داسې نیمه ګنټه تېره شوه نو هغه د پاسېده هم کش نه کوي چې هغه اوږده دی ما وخوځولو ما څوک چې نه موبایل نه وایي بټوه ته دغه نه کړي ولې ورسره ناست یم نو سبي او کني نو پښتنو متل دی وایي باندې مات شو که مات نه شو ډزې لاړو او په صفا لمن باندې بیا داغ ولګي په دې وجه ما هغه راپاڅولو او هغه ته ما په اوبو چڼکا وکړو په مخ باندې هغوی سره هغه راویښ شو بیا ترې ما تپوس وکړو محمد دا څه چل و د دې څه بیکګراونډ دی څه دی څه وجوهات دي د دې نو ما ته هغه هېڅ نه وي خو اخر ما مجبوره کړو زما نه مجبوره شو نو بیا یې ما ته د زړه حال وي نو بچې زه تا ته د زړه حال ویم نه محمد جي وایي هغه ما ته لګیا شو چې وایي زما داسې 3 لورګانې دي او یو مې زوی دی 3 لورګانې باندې هم ما تعلیم کولو او په دې زوی باندې هم ما تعلیم کولو دا لورګانې چې زما کومې دي نو دا د دې زوی نه مشرانې دي او زوی زما کشر دی دې ټولو باندې ما په های یونیورسټو کې او په ښه په اوچته سطح باندې ما دوی ته ایډمیشن کړی او ټولو ته مې چاته بي اس ایم چاته فاملي چاته په ښه دغه باندې ما دوی ته ایډمیشن کړی بهرحال ما به دوی ته چې لور ته به مې 1000 روپۍ ورکولې نو زوی ته به ما 2000 روپۍ ورکولې چې دی به کله هم کالج ته تلو یا نه تلو چې کله به ما لور ته 1000 روپۍ ورکولې نو زوی ته به مې 2000 ورکولې ولې چې وایي شریعت هم د زوی د هلک حصه ډبل وي د جنۍ نه په هغه دغه باندې ما بل په دې باندې هم چې د هلک ته خامخا لږې وي په دې وجه باندې ما هلک ته د جنۍ په ډبل ورکوي چې مطلب زوی ته به مې 10 زره ورکولې لور ته به مې 15 زره ورکولې د دې نه باوجود کیسه څه وشوه چې دا کس زوی مې د هلک چې کوم دی نو دی په غلطو سایډ باندې روان شو د غلطو ملګرو سره دی ټل شو د غلطو ملګرو سره دی ملاو شو او دی د غلطو ملګرو سره بهرحال هغه ډېر حد درجې خراب و او چې زه چې خبرېدم نو بیا زما د کابو نه بهر و هغه باغي شوی و نو ما یې اوس وایي هغې نه پس چې هغه باغي شو بیا به هم کور ته راتلو تر دې چې د کور نه مې غلاګانې هم کولې ما ته څو پکې لاس هم اچولي دي او ته که یو زوی مې دی ما یې په ده باندې بزاره مالونه کوزوم خو هغه داسې ما ته چې دی نو داسې جواب راکړو او دا خاص د دې غلطو دوستانو د وجې چې دی به د غلطو خلکو سره ناسته پاسته کوله نو ما زما په سترګو کې یو بې اختیاره اوښکې راغی چې ما د هغه دې خبرو ته سوچ کړو زما په سترګو کې بې اختیاره اوښکې راغی او هغه ته ما ښه ته تسلي وکړو خیر دی هلک دی پوه به شي داسې به شي خو ما ته پته وه چې دې نه پس په هغه څه پوهېږي چې څوک ته غلط خوند وایي هغه بیا په سمه لاره باندې نه راځي نو زه تاسو ته یو عاجزانه ریکویسټ کوم یو درخواست درته کوم چې برای مهرباني د خپلو مشرانو د خپلو والدینو د خپلو وروڼو خویندو د خپلو مشرانو انتهایي قدر وکړئ او د هغوی پیسه بې ځایه مه لګوئ د هغوی 1 روپۍ هم بې ځایه مه لګوئ په ورځ د قیامت به د تاسو نه تپوس هم کېږي چې بھائی د کور نه تا ته پیسې څه ته میلاو شوي او تا پې بهر څه وکړي ټیک ده دویمه خبره دا ده چې
د والدینو ډېر انتهایی قدر کوئ، د هغوی چې تا ته کوم ټایم درکړی دی دا ټایم مه ویسټ کوئ، دا مه فضول کوئ. د دغې ټایم به د قیامت په ورځ دوی هم تپوس کوي او الله به درنه هم تپوس کوي. بل دی چې کومه پیسه درکوي دا پیسه هم فضول مه لګوئ، ٹھیک ده؟ ولې چې هغې ډېر په ګرانه باندې پیدا کوي. دا خو خیر یو های لیول کس و های لیول فیملی سره تعلق ساتل داسې کسان ما لیدلي دي چې هغه انتهایی غریبانان وي، والد صاحب ډېر په مشکله باندې چې دی نو دیاړي کوي، خو په زوی نه وایي په زوی تعلیم کوم چې د زوی نه زه یو لوی شخصیت جوړ کړم. او زوی چې دی نو د پلار هغه مزدورۍ ته ناست او د پلار د مزدورۍ نه هغه پیسې اخلي او هغه چې دی نو په فضولیاتو باندې او په فضولو ملګرو باندې لګوي. نو برای مهرباني د خپلو پلارانو د خپلو والدینو د پیسو قدر وکړئ، د ټایم قدر وکړئ او د هغوی انتهایی فرمانبردار جوړ شئ او د غلطو خلکو نه واوړئ. بالکل د غلطه لاره مکمل کټ کوي. ولې چې دا وګوره تا سره ته یوازې نه، تا سره وګوره د والدینو ارمانات تړلي دي، ارمانونه تړلي دي، خواهشات دي چې د ده نه دی به لویږي، د نه به جوړېږي. تا سره د دنیا کسانو یو زندګي تړلې ده. نو مهرباني وکړئ د غلطو خلکو نه سایډ وکړئ. Thank you very much. Wassalam.